السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. څنګه تاسو په دې سکرین باندې په نظر باندې راځي په دې اولي تبلیغ کې چې کومه ده دا لیکلي هیډلاینز او دا چې کومه ده دا کم نیوز والے دي. دوی لیکلي قطري وزیر اعظم کا اعلان جنگ اسرائیل میں سائرن. دا وسته د دوی خبرې ته وګوره او دوی وینا ته وګوره چې قطري وزیر اعظم بس اعلان جنگ وکړو پس په اسرائیل کې کومه سایرن ولګېدو. دا دومره شخړې دومره دروغ څه شي لا وایي الله بندیانو. دا جن کم سمیټ وشو نو بس په هغې کې هم دغه یو مذمت هم ونه شو. د مذمت پکې اډو سره نوم نه و، صرف دا یو خبره پکې وه چې بس یاره اسرائیل زموږ دپاره خطره ده. نو اخو ټولې دنیا پته چې اسرائیل د ټول مسلمان نړۍ دپاره خطره ده او وایي دا چې کومه وایي دا د انصاف په کټهرۍ کې راوستل غواړي او دا چې کومه په دې باندې کیسونه چلول غواړي. مطلب بس داسې خبره کوي لکه سړی چې یو بل دګې ته یې چلو کوو زه به یې چلو کوم. بس دا پیغام دوی چا لګوي، امریکې له ورکوي که چا له ورکوي. د دې په مقابله کې نن مارکو روبیو چې کومه دی هغه راغلی و اسرائیل ته او نتنیاهو چې کوم د هغې مطابق د هغې سره مخکې ښه مضبوط اعلان یې وکړو چې کوم ملکونه دهشتګردو له پناه ورکوي نو د هغې د باډرو هېڅ خودمختاري نشته. نو دا مطلب دا دی چې د قطر دی که داسې که سعودي عرب دی که ترک دی که هر یو ملک دی که پاکستان دی که افغانستان دی، دا ټول ملکونه چې مې دا یاد کړه چې یاره چې کوم ملک دهشتګردو له پناهګانې ورکوي نو موږ ته بین الاقوامي دا حق حاصل دی چې موږ د خپل ملک دفاع د خپل ملک نه بهر هم وکړو. مطلب په نور ملکونو زموږ کم دهشتګرد ناشي، زموږ کم دشمنان ناشي، نو موږ په هغې باندې حمله کولی شو. دا دوباره هغې بیا اعلان وکړو، مطلب دا قطر له بیا یو سیګنل وکړو چې زه بیا هم حمله کوم. صحیح ده. او په دې سمیټ کې دغه خبرې وي او قطري وزیر اعظم اعلان جنګ داسې فاضل او بکواس او دروغ خبره ده.